السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محترم طلاب الكرام وتوجه ومن نحمدك يا من رفع السماء وخفض الغبراء ونصب علينا أوتاد الجبال لكي لا يسقط سكونها حركة الزلزال، وأنعم علينا بأعظام النعماء في ذلك البلاء على وجه الكمال. وصل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. دين الإسلام محترم دا خبر بهي چې په مخدوم مکمانې د هغې انسانانو نه بدترین انسانان نشته او نه به په مخدوم مکه د هغې انسانانو نه بدترین انسانان پیدا شي. کوم انسانان چې په مخدوم مکه باندې فساد خوري، په مخدوم مکه باندې مسلمانانو او انسانانو ته تکلیف رسوي، ولې به دغه انسانان بدترین انسانان دی چې د دې د وجې نه د مسلمانانو عزتونه او مالونه ګډ کېږي. محترم ورونو، یو د دغه فتنو او فساداتو نه مظاهرات کول دي چې دلته زموږ موضوع ده المظاهرات ردها واثرها في المجتمع. محترم زما موضوع مشتمل على موضوع مراحل وعندي چې اول مفهوم او تعريف كان د مظاهره الوزن مفعله او بلغت ولكن معاونتها او اصطلاح ولكن هي قيام مجموعه من الاشخاص في الاحتجاج لاسباب سياسيه او اقتصاديه او مهنيه او غيرها، وتعرف ايضا بانها خروج الناس ضد حاكم الاسلاميه الى طريق العام من اجل المطالبه بحقوقها وضمان حصولهم عليها. راسم قيمه مرحلته هغه دلایل پیش کول چې دلالت کوي په حراموالي د مظاهرې باندې او هغه وجوه چې د هغې د وجې نه دا مظاهرات حرامېږي. اول چې مظاهرات حرامېږي محترمو د دې د وجې نه چې په دې سره اختلاف او تفرق راځي په امت کې او حالم کې په قرآن کې ډېر زیات آیاتونه او ډېر زیات احادیث په دې باندې دلالت کوي چې اختلاف او تفرق نه باید مسلمانان ځان وساتي. لکه الله رب العالمین قرآن کې فرمایي واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. همدارنګه حدیث ابي هريره رضي الله عنه فرمایي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله يرضى لكم ثلاثا ويكره لكم ثلاثا یو باقي کړه وان تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا رواه مسلم. محترمو مظاهرات راجنا امت کی اتفاق راضی مظاهرات راجنا امت کی تفریق راضی امت جدا کی امت میں ہمارے نہ افاقی کے محترم ورونو او حالن کې اسلام نه د کار نه ممکن اقتصادي تفرق په سیاسي تفرق او په بلې طریقې سره لکه شیخ الفوزان رحمه الله فرمایي أن الإسلام دين ليس دين التفرق والاختلاف وديننا دين الأمن والسلامة والمظاهرات من أسباب التفرق والاختلاف. نهرجة مظاهرات سبب التفرق والاختلاف مباشر بين مساعد او حلم هغه اختلاف راوړي په امت کې داخل مبارک رسول الله صلى الله عليه وسلم ډېر سخت حکم کړی. حدیث عن عفجة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أتاكم أمركم على رجل واحد يريد أن يشق عصاكم ويفرق جماعتكم فاقتلوه. رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس كلام مبارك وسخ حكم ورکړی چې هغه په امت کې اختلاف پیدا کړي. بلا وجه چې تحقیق وجه مظاهرات حرام کېږي دا یو بدعت عمل دی. رسول الله صلى الله عليه وسلم نه ثابت صحابه کرام نه ثابت دا سلف الصالحین نه ثابت. حدیث کې راځي رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمایي عليكم اوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعه وإن كان عبدا حبشيا فإنه يعيش منكم بعدي يرى بعدي اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين وعضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وإن كل بدعة ضلالة. رواه أحمد. ودي حديث
عليه وسلم د امیر په اطاعت باندې عمل کړی موږ تاسو ته د بدعت نه غلطي نو د دې باندې چې دا مظاهرات کول دا یو بدعت عمل دی ځکه زموږ سلفونه له ثابت زموږ په دین کې نشته دا یو بدعت عمل دی همدغه رنګ بله وجه چې مظاهرات د دې وجه حرام کېږي دا من سنن اليهود والنصارى دا د یهود او نصارى کفارو طریقه لکه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي وای خامخا تاسو ورپسې کېږئ په مخکینو قومونو پسې شبرا بشبر وذراعا بذراع تر دې پورې چې هغې د موسی سوري ته داخل دي تاسو باندې پسې ورځئ صحابه وقلنا یا رسول الله اليهود والنصارى رسول الله صلی الله علیه وسلم فمن څوک کېدی شي که نن مسلمانو باندې د یهودو په طریقو داسې خبره روان دی د یهود پنځه شنی مسلمان پنځه شنی هغه ځان له منظوره محترمو دا مظاهرات د کفارو طریقه ده او الله رب العالمین د دې امر کوي یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى اولياء من دون المؤمنين همدغه رنګ شیخ ابن عثیمین رحمه الله فرمایي المظاهرات تشبه بالكفار في اساليب استنكارهم لبعض القوانين التي تفرض على حكامهم همدغه رنګ المظاهرات خروج عن سبيل المسلمين همدغه رنګ شیخ فوزان رحمه الله فرمایي المظاهرات ليست من اعمال المسلمين محترم العظم بل مرحله مظاهرات هغه استدلالات المسلمين خلقوا داغين استدلال کوي چې مظاهرات حلال دي اول دوی دا وایي چې دا امر معروف او نهي عن المنکر دی او دا وایي دا حدیث چې من قال منكم منکرا موږ دوی دا وایي چې اول تاسو باندې رد دی ځکه تاسو خپل منکر کې کړی وایي دا رسول الله صلی الله علیه وسلم طریقه نه ده صحابه کرامو طریقه نه ده تاسو پر باندې کافر شوي وایي بل دوی دا استدلال چې عمر رضی الله عنه هغه چې اسلام راوړو مدینه ته صحابه راغلو موږ ورته وایو چې هغه د عبادت لپاره راوځو او تاسو د فساد او فساد لپاره راوځئ راځه محترم مسلمانانو په مرحله ده په اسلامي مجتمع باندې د مظاهراتو څه اثر دی که د عثمان رضی الله عنه روایت ته وګورو خوارج راپاڅېدل اول په خوله باندې چغې وهلې او بیا د هغې وروسته تورې ته لاس واچول چې د هغې د وجې نه څومره صحابه کرام شهیدان شول څومره مسلمانان وینه توی شوې وجه د دې مظاهراتو وه د دې فساد او فتنې وه خلک راوتي وو همدغه رنګ چې په دې زمانه کې وګورو که ترکیې ته سوریه والي عراق والي مصر والي د اسلامي ملکونه والي چې څومره فساد په مسلمانانو کې راغلی دی څومره مسلمانان ذلت او رسوایۍ سوي شوي دي د هغې یو غټه وجه مظاهرات احتجاجونه کول دي همدغه رنګ راځم محترمو پنځمې مرحلې ته چې خلاصه او دارنګه خاتمه موضوع محترمو د دې آیاتونو رسول صلی الله علیه وسلم معلومیږي چې دا مظاهرات یو باطل عمل دی په قرآن او حدیث کې دې څه ذکر نشته سره فساد راځي دا خروج کول دي سره اختلاف راځي دا یو بدعت عمل دی بعض خلک بیا وایي چې موږ به څه کوو په دې وخت کې نو محترمو الله رب العالمین موږ تاسو ته د دې ډېرې طریقې ښودلې دي په دې یو آیت باندې څوک عمل وکړي نو ان شاء الله چې الله رب العالمین به دې فکرونه باندې لکه الله رب العالمین فرمایي واطيعوا الله واطيعوا رسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا ان الله مع الصابرين محترمو هم كم نزعم الموضوع بقول الشاعر شعرت مهربان ده مسلمان ماشي باز واطلع ده مسلمان ماشي باز واطلع ده قرآن وحديث وتجدنا بزايا وكذب على فريدا في الدعوة ومخزون لفردا من فساد ما في المظاهرات دي يعتمد وجود سنة حماقتنا الله رب العالمين زمن الصلاة والسلام على زمن الصلاة والسلام ده دي الإنسان تابدار الله رب العالمين مقودا صلى في النوم فساداتنا وسلمي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ما شاء الله ما شاء الله زمن کوڅه جماعت مکتب موچواړي زمن کور کوڅه جماعت مکتب موچواړي کزړه مې چې خامخا شي نو دا څه غواړي د رب د بارا د یو بل قتل عام